بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يحذف الفعل جوازا فيما كان جوابا لسؤال مقدر نحو قول الشاعر في مرسية يزيد بن نهشل ليبكى على البناء للمفعول يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تتيح التوايح. برو گوریجی کجی منگ تعریف د مرفوع کړو تاسو ټول ته یاد دی. مم د مرفوع په دغه تنه اقسامو کې د قسم اول د فاعل تعریف کړو. هغه اسم ته ویل کیږي چې نسبت ورته له فعل شبه فعل شوی او په تقدیم وجوبی نوعی سره په مقدم وي او په طریقې د دې چې دغه فعل صيغه معلومه وي او شبه فعل د صيغه معلومه نه جوړي. داغه پس من د فاعل قواعد شروع کړي او باقي کې اوله قاعده دا وا چې راجح ده فاعل به نزدې وي د فعل سره، یعنی د فعل په جمله معمولات کې په فاعل د پټول باندې مقدم وي که شرط سمانی نه موجود. بهم دویمه قاعده بیان کړي وا چې باقي کې څلورو محلونو کې تقدیم د فاعل وجوبي دی او په څلورو کې تقدیم د مفعول یعنی تاخير د فاعل وجوبي دی. باقي کې اول صورت چې کله انتفاع د اعراب لفظا راشي او معنوي تور قرینه هم نه موجود د فاعل په فاعلیت او د مفعول په مفعولیت باندې. او دویم کله چې فاعل ضمیر مرفوع متصل وي او دریم کله چې مفعول بس الا نه او څلورم کله چې مفعول بس معنی دی الا نه واقع وي نو وجب تقدیمه. د دې قاعده دویم جز دا چې کله ضمیر د مفعول د فاعل سره متصل وي وإذ ابتلى إبراهيم ربه. او دویم صورت کله چې مفعول دا ضمیر منفصل متصل وي او فاعل چې دا غیر متصل وي دا څلورم وکنه. دا دویم صورت کله چې فاعل پسته الا نواقی. دریم صورت کله چې فاعل پسته معنی دی الا نواقی وي او څلورم کله چې مفعول ضمیر متصل وي او فاعل غیر متصل وي نو وجب تاخيره. دو قاعده. دریم قاعده برون شروع شوی و چې کله کله فعل څوک چې فاعل طرف ورکي هغه په حسب جوازي سره حذفيږي. او علامه صاحب د کافی دی لپاره دو مثال ذکر کړیو. یو مثال د من قام زید دایو چې یو سړی زیدون وی په جواب دا هغه چا کی چې هغه وی من قام څوک ولاړو نو دا وی زیدون. او من ویلو دا هغه مثال دی چې بده کې سوال محقق او یقیني تور باندې حقیقت کې سوال شوی ورسره دا خبره من ویل فعل به حسب جوازي سره له حسبيږي چې دوه قرینې موجودي، یو په حذف د فعل باندې او بل په تعین د محذوف باندې. نو موږ د دې وضاحت نو کړې بس خصه ختم شوی و. نو من قام کڅوک سوال وکړي جواب کې ورته وي چې زیدون دام جایز ده او قام زیدون دام جایز ده. بهرحال کسر زیدون وي دلته په حذف د فعل باندې قرینه غرفه د فاعل له هر فاعل چې د اثر د فعل وي او هر اثر د پر مؤثر پکاري نو قرینه دا شول چې هر اثر د پر مؤثر پکاري دا رفع چا ور کړی د څوک به کنه هغه فعل له هغه حذف دی به وری قرینه به حذف باندې دا څه شولا چې فاعل کې کوم رفع دا سی وای هغه اثر د فعل وي او هر اثر د پر مؤثر پکاري او مؤثر چې د اغشتنه نو معلومیږي چې حذف شوی دی. دا قرینه په حذف او قرینه په تعین د محذوف باندې. هغه من قام کې قام من قام المذكور في السؤال كالمعاد في الجواب تاسب اوریدلی. نو من قام کې چې ورپسې زیدون وي نو معلومیږي هم هغه شی حذف دی کوم چې په سوال کې ذکر شوی و دلته هغه مراد دی. اوس صاحب د کافی دویم مثال ذکر کړی دی او دا هغه مثال دی توجه جی چې دې کې کوم سوال دی دا سوال مقدر دی. سوال حقیقت کې نشته دی مقدر دی او به جواب کې فعل حذف شوی دی.
سوال لفظ کې نشته مقدر دی موږ فرض کو نو به چې کوم جواب موږ فرض کو هغه کې به فعل حذف وي نو په دې کې هم قرینه موجوده په حذف باندې او په تعین د محذوف دوړو باندې شکل مثال ته ورشوي به خبره وکړو نو تاسو متوجه شي مثال یو شعر ذکر کړی دی هغه دا چې لیبکا یزيد ضارع لخصومه دې کې زموږ مقصد پوره کیږي وخت شي ورته معنی دا لیبکا پکار د چې جړا وشي یزيد په یزید باندې وفات شوی دی چې خلق به وجړي لیبکا صيغه د مجهول ده فاعل پکې نه دی خودل چې څوک وجړي نو څوک چې مخاطب دغه سوال کوي جی څوک به وجړي لیبکا نو جواب ورته شاعر ورکو یزید لیبکا یزید ضارع دی په وجړي هغه کس چې کمزور دی او عاجز دی هغه دی په وجړي ځکه بوله امداد کو وفات دی نو پکار د چې وجړي امداد کوونکی ختم شو خبره پويږي نو څنګه شعر دی لیبکا یزید ضارع جړا دی وشي په یزید باندې شاعر وای د یزید ضرور دی ښا شعر مرثیه کوي د خپل ور په باره کې نو تقدیری سوال شو چې څوک وجړي جواب یې څور کو ضارع نو مولوی سبدلته ضارعون چې د فاعل له او د دې فعل حذف دی فحسب جوازی سرا لیبکا یزید من یبکیه سوال وشو جواب یبکی ضارع دی وجه یبکی فعل حذف دی په دې باندې قرینه مشتره د حذف چې هغه ضارعون مرفوع دی او فاعل باندې چې کوم مرفوع د اثر وی د اثر د پر لابودی دا مؤثر نه مؤثر شتره نه معلومی کی حذف شوه دی کجین هغه یبکی ولی روباسي وای ځکه مخکې چې لفظ کمزې کړي لیوب کال ته یوب کا دی نو داغي د صيغه موافق بر روباسو فعل دای تعین د محذوف باندې شو وای شو خبر حل شو مخکې به بس ورزو برحال ام پرون چې کوم مثال شوی وای کې سوال محقق حقیقت کې شوی دلته سوال مقدر دی حقیقت کې سوال نه دی شوی سوال فرض کو او ضارع ورته به جواب فرض کو به د شعر دویمه ټوکړه ده او د دې کوم لغوي تحقیق د کتاب کې وګورو وایو به نظمنګ د سبق یو جز دا شوخه دویم جز به د خیر سره بیانو کله فعل حسبیږي فحسب وجوبي سره او به دریم بیانو کله دواړه حسبیږي جوازن نور ته وګورئ وکذا همدغه شان څه مطلب کله چې سوال محقق وو نو په جواب کې فعل حذف کېدلو همدغه شان يحذف الفعل فعل حذف کیږي جوازا فيما باغ صورت کې کانا جوابا چې وی جواب دا څوک چې ته ذکر کې دا جواب وی لسوال مقدر د یو مقدر سوال لپاره لکه نحو قول الشاعر دا شاعر دا قول فی مرثیه یزید ابن نحشر د یزید ابن نحشل مبارک دا شعر ذکر کړي دا شعر د چا دی دا د ضرار ابن نحشل له او فرضی کې دی وای دا د حارث ابن نحشل له او من بل کتاب دی من هل هغه کې وای دا د ام ضرار ابن نحشل له هجی نو شاعر وی لیبکا علامه فرمای علی البناء للمفعول دا صيغه مجهوله وی کا مبني للمفعول معنی صيغه مجهوله وی لیبکا جړا دی وشي یزید په یزید باندې دې فائدہ بیانو چې صيغه مجهوله ویل ولی ویل پکار دی به ور بسی وی یزیدو بمرفوع ولی مرفوع دی وای دا نائب فاعل دی نائب فاعل دی مرفوعات نوی على انه مفعول ما لم يسمى فاعله بنا پدې باندې چې یزیدو دا مفعول ما لم يسمى فاعله دی ضارعون نور قصه مې کړی دا کنه اوس ضارعون کې زموږ مقصد دی ضارعون معنی راتوکا ضارعون معنی دا عاجز ذلیل عاجز سړی ذلیل کمزور سړی جړا دی وشي په یزید باندې سوال څوک وجاړي عاجز ذلیل سړی دی وجاړي او هو فاعل الفعل دا ضارعون چې دی دا فاعل د فعل دی الکه پرون دی غلطه پته را کړی و عارف ته نه دی عرفت دی ښا موږ هم دی غلط کړیو اذا عرفتو کنه عرف يعرفو دی يعرفون نعمت الله ګورې ته کوم دې رسیدلی
نوی ضارعو وجد اعراب درف بیانی چې دا ولی مرفوع دی وهو فاعل الفعل دا وی فاعل الفعل له الګ فعل خو نشته کنه وی محذوب دی کنه د فعل محذوب ای یبکی و دی جاړي ضارعون ضارع دی و جاړي کجی تا ته ثبت ولګیدلا چې دا ضارعون فاعل له فعل حذف دی وی بقرینه الصال المقدر دا خبرم کړي وکنه نو ما ویل دو قرینه پکار دی یو قرینه په حذف دا دغه بیان کړي قرینه دا چې صال مقدر دی اوس تعین د حذف مو کنه هغه څوک دی ما تعین د محذوف او هو ميب کی نه تعین د محذوف لانه دی شوی اصوال بیان کړي قرین ضارعون مرفوع دی بقرینه د صال مقدر چې هغه سوال او هو ميب کی څوک وجاړي دا سوال دی او به یبکی روباسو یبکی هی ضارعون ضارع دی به وجاړي دغه به محذوف فی او لیبکا باغه معنی دلالت کوي په تعین د محذوف تاسو ورسېدلې ولی سب کساسو ذهن کی لیبکا سره علامه جامع او فرمایل علی البناء للمفعول صيغه د مجهول صيغه بوي دا ځکه کلیبکا معروف صيغه شي او یزیدو دغه شان دی کنه اچھا لیبکا دا معروف صيغه شي او یزید دا مفعول به شي او ورپسې ضارعون دا فاعل شي کدا سي جوړ کو نبه کوم مسله زمنګ روانه دغه ونه شولکا زګه دلته خو فعل مشتا لیبکا او فاعل موجود دی مفعول دی نو منګه مسله په حسب د فعل کې روانه ده نو هغه مسله دا مقام به دغه سره ونه لګي به او به بر صاحب د کافی بلکې تاسو اعتراض جواب جوړ کړئ اعتراض دا دی چې لیوب کا مجهول صيغه وي او به پکې سوال مقدر غړي او په جواب کې به فعل محذوف راولي تاسو ورنه کې مړ لیوب کا معلومه صيغه کا او ضارعون ور فاعل کا قصه ختم محذوف به پکې شي وای شو سوال جواب داري کداغه شانه مقلله اسانه ده خو به منګ چې په کوم بحث کې لګي منګ بداغې نه وځو دي ته ویل کېږي اشتغال بما لا یعنی یو سره بداسي شي مشغول شي چې دغه قسم نه فضول یعنی فضول کار کې بلګي شو او صاحب د کافی په باره کې به موږ دا وایو چې هغه فضول کار کړی دی الان کې هغه فضول کار کوي او به په متن کې او به کافیه کې تاسو په خبره پوه شولې نو موږ مجبور یو چې لیوب کا جوړ کو او کم بحث کې موږ لګي دغه سره متعلق کو وګورئ واما على روايه ليبكى يزيد على البناء للفاعل يعني صيغه يزيد ليبكى يزيد على البناء للفاعل يودا ليبكى ده مبني للفاعل يعني معلومه صيغه ونسب يزيدكم او مفعول جوړ فليس مما نحن فيه نبي بدا مساله د اغه نشي کوم کې چمنګ رواني مخکې راځي لیوبکا یزید ضارع لخصومت په باره کې فرمایي دي کې د علام چې د لپاره د وخت دی تعلیل لپاره نه دی ښه او شوري به ځکه د خصومت علت د ما قبل لپاره نه جوړیږي جړه د لپاره او به نوې متعلق چا پورې دی دغه بیان کوي وای دا ضارعون پورې متعلق دی لام پکې د لپاره د وخت او جاری مجرور متعلق د ضارعون پورې نمانه بداشي چې جړه دی وشي په یزید مانی ضارعون لخصومت هغه کس شاجز او کمزور په وخت د جګړه کې ورسېده معنی معنی متعلق بضارعين پورې متعلق دی ایبو کی هو دی جاړي من هغه څوک یذلو چاغه کمزور ای عاجز او عاجز وی ان مقاومه الخصماء د مقابله د مقابلیننا څوک جوړ سره جګړې کوي داغه د مقابلین هغه عاجز ای هغه دی وجاړي زکه د به امداد کو لانه كان ظهيرا زکه دا یزید چو د امدادی لانه كان زکه یزید چې دا و ظهيرا امدادیو للعجزه د هر عاجز سړي والاذله او د هر کمزوري سړي د امدادیو
نو چې وفات شو پکار دی چې کمزوري او عاجز سړی په جړا وکي. کجې دې شعر کم دویم بیت دی غمره د ذکر کا وی واخر البيت د بیت چې کوم اخره یې صدا هغه دا ومختبط مما تتيح الطوائح ومختبط ترجمه دی وکړي جړا دی وشي په یزید باندې و دي جړی په زوارع هغه سړی چې عاجز وي په وخت د جګړه کې او و دي جړی په مختبط هغه سوال کوونکې چې څه وسیلې نه وي او هغه سړی وی چې مهلکات او آفات دا غمال او هغه څوک چې د مال وسیله جوړېدل هغه ورله هلاک کړي. ومختبط او ودي جاړي په هغه کس چې هغه سائل بلا وسیله دي سوال کوي څوک نشته چې څور کوي هغه دی وجاړي. مما هغه مختبط یادوما تتيح الطوائح چې مهلکات او آفات داغه مال هلاک کړي او څوک چې داغه مال لپاره وسیله و مال به ول ورکولو هغه هلاک کړي چې هغه یزیدو کا په ترجمه پوه شي کې به وکما څوي به تر سره وکړي شعر ته لیوب کا جړا دی وشي په یزید باندې سوال څوک وجاړي. جواب نمبر 1 ضارع لخصومت هغه کس دی وجاړي چې هغه عاجز ای په وخت د جګړه کې یو دیم بل څوک وجاړي. ومختبط هغه کس دی وجاړي چې سوال به کولو څوک به ونه څه وسیله به نه و هم دی وجاړي ځکه د به امداد کو او دا داسې سوالګر به داسې سوالګر دی وجاړي مما تتيح الطوائح چې هلاک کړي دلره هلاکونکو یعنی آفات هلاک کړي غریب لا او مخ کې به امداد کو وسیم امداد کوون کې ملاړې نو پکار د چدام وجاړي وس پوه شولې راضي والله. مختبط معنی راته کوي والمختبط السائل من غیر وسیله دا سوال کوون کې تویل کیږي چې وسیله نه او والاطاحه د تتيح معنی راته کوي تتيح د باب افعال نه د اطاحت باب افعال کې چې کله په فا کلمه کې یا راشي نو به حسبی کې اخره کې تا راځي کا اطاحه الاهلاك هلاکت تویل کیږي. جی طوائح چاته وي طوائح وي طوائح دا د متيحي جمع ده خلاف القياس ذکر متيحي جمع متيحات راځي متيحات او طوائح خو جمع د طائحه راځي لکه د ناصره جمع چې نواصر راځي نو طوائح جمع د متيحي د خلاف القياس ويږي به ذکر د متيحي جمع موافق القياس متيحات راځي او موافق القياس طوائح جمع طائحي راځي نه د متيحي کدا سينون نظایر شته چې یو شی خلاف القياس جمع شي وياو کنه لك لواقح جمع د ملقحي دم خلاف القياس تا پکار دا چې ملقحات جمع وي او لواقح د لاقحي جمع وي خو خلاف القياس راغلي دغه شان د امراله وګورئ دا. والاطاحه والاهلاك والطوائح جمع متيحه على غير القياس لك لواقح چې جمع د ملقحه پوه شولې به مخکې کجي مما تتيح الطوائح مما رات تشریح کنو علامه فرمای توجه بر ګوري مما جاری مجرور متعلق دی د مختبطن سره یو خبره اغه سائل بلا وسیله اغه سره به لګوخه او به کما ماده په مما کما مصدریه ده تصب در خپل فعل په تعویل د مصدر لړی او تعویل د مصدر دا دی چې فعل به مصدر جوړ کې او کمی چې فاعل دغه ته به مضاف کی ادا سی بشي ومختبط من اطاعه التوائح ويشي بي نوي ومما چدي وي يتعلق بمختبط پورې متعلق دي او به مما كما چد مصدريه معنا بداشي يعني ويبكيه ايضا د زارعون پشان دي وجاړي من هغه قسم يسالو بغیر وسيله چې سوال کوي خو څوک وسیله نشته لکه بويږي په من ولید هغه وجاړي من اجلیه بشي وسخه
من اجل اهلاك المهلكات زکه چې آفات هلاک کړلو ماله د مالم هلاک کو د غریب اوس بچ کوي ور سره وما هغه شی هلاک و يتوسل به چې دا سائل به هغه ته رسیدلو چې رسیدلو په هغه سره اله تحصیل المال مال ته به رسیدلو هغه والله هلاک کو چا یزيدو نو مصائب ورله مالم هلاک کو او مال ته بچ بشار رسیدلو چې یزيد هغه والله هلاک کو لانه ذک یزيد چوکانه موتی السائلین او دا چې د ورکړه کول سوالګرو ته هغه سوالګرو چې بغیر وسیله چې وسیله به نه و پوه شولې به دا قاعده ختمه توجه وکوي ښا مجموعي تور باندې درې قاعده وشولې دا څنګه څلورمه قاعده کله کله فعل حسبي کې فحسب وجوبي سره کله کله فعل حسبي کې حسب وجوبي سره دغه جوازي و او وجوبي وجوبا بکله فعل حسبي کې نو دې لپاره قاعده واوري کله چې په نفس جواز په حذف جواز باندې قرینه موجوده په حسب هم قرینه موجوده په تعین د محذوف هم ور سره صد مسد او قائم مقام د محذوف هم موجود وي نو په دې صورت کې به حذف بجوازي سره وجوبا ټکم راشي نو حذف وجوبا شي نه رسېږي قرینه په حذف موجود وي او اسانه کوي او په وجوب باندې په حسب وجوبي باندې هم موجود وي هغه چې قائم مقام موجود وي اته ونه رسیدلې به نو ګوره که نفس قرینه موجوده و به حسب جوازي دي او که ور سره د محذوف قائم مقام هم راغلیو نو به حسب وجوبي وي دغه لپاره مثال وې کنه لکه اذان په بویا کې ځان دا بکلی دغه خبره شوله چې یو حذف راغلی د قرینه په وجه یو دیم تعین د محذوف هم راغلی وي او دریم دا کوم چې محذوف دي دغه قائم مقام هم راغلی د څلورم چې قائم مقام د محذوف را لې وس که محذوف رو باسو دا نشو کولای دغه کوم محذوف د دې معنی به د حسب وجوب حکم ولګو مثال ول ذکر کړي و ان احد من المشرکین استجارک ولې سب دي خو ګوري و ان احد ک احد فاعل لحذف فعل حذف ده و ان احد قرینه بسره قرینه دا چې ان شرطیه چې داخلي کې په فعل باندې دلته احد اسم باندې داخل شوی دا قرینه د چې فعل پکې حذف شو پوه شولې به کجی دلته خو قرینه په حذف شولا په تعین د محذوف باندې قرینه رسو استجاره کراغله نه مفسر راغله کنه معلومیږي څوک چې حذف دی ادغه استجاره کده ماده نه دی ادا سیدا وین استجارک احد ورسېدل کجی دریم په وجوب باندې را دلیل پیش کړه حذف ولی وجوبي دی وای جی قانون داده کله چې یو شی حذف فی حذف او به د هغه محذوف د لپاره مفسر راغلی مفسر او د مفسر د دې په وجه راغلی چې هغه محذوف چو محذوف هغه کې ابهام د حذف په وجه ما بخلونه رسیدلې قاعده سره کله چې یو فعل حذف شوی وي یو ټکی دویم دغه محذوف کوم چې محذوف په د هغه تفسیر شوی مفسر راغلی دو ټکی او دا څوک چې محذوف شوی دی د مفسر ذکر راغلی چې هغه کې د حذف په وجه ابهام راغلی څوټ کې شو درې دا باندې روي کا ای ترتیبي بدل کو څوک چې فعل حذف شوی وي یو دویم د حذف په وجه په ابهام راغلی دا رمخ کې کوي دوا او دا مفسر دغه ابهام د ختمېدو لپاره راغلی درې نو هر دغه شان مقام کې فعل به حذف فاس په وجوبي سره اوس مونږ رسېدلې قاعده کلیه کړه لکه یو بیره به ویما فعل حذف فی قرینه موجوده حذف ابهام پیرا کړی دوا د ابهام ختمولو لپاره د فعل محذوف د لپاره مفسر راغلی درې په دغه شان هر دغه شان صورت کې په فعل حذفي کې فحذفي وجوبي سره لکه مثال کې پټ کو راځي وس وان احد کې فعل حذف د قرینه په موجوده ده ان د مو ویلو کنه
او هغه ابهام پیدا کو چې لکه څوک به حذف پته نه لګي. استجاره کرا لغه ابهام چې د حذف وجه پیدا وغه دغه تفسیر یو کودا مفسر شو. نو وسب اکم حذف د استجاره هغه به حذف وجوبي سلوي دی حکم شو. ولی ځکه کاغه مرو باسو او استجاره کروستو دا کم موجود دی دا خاصه موجود دی. نبی په یو کلام کې مفسر د چا چې تفسیر شوی او مفسر څوک چې تفسیر کوي دا به دواړه جمع شي او دا ناروا ده. نو د ځان د ناروا نه د بچ کولو په وجه هغه په حذف وجوبي سره حذف کو پوه نه شولې په ورته وګوره. وإن أحد من المشركين استجارك ګوره دا قاعده کلیه په شکل باندې وایي مثل قوله ویلو کنه مثل قوله تعالی دا مثل لفظ شکل صاحب د کافی راولي کنه دلته کافی عبارت کې نوم دی مثل کافی عبارت کې شته کنه شته کافی ندی کی قاعده کلیه ته اشاره یاد ساتي ښا چاته اشاره نو قاعده کلیه کې درې اجزا ما درته ویل. نو ګورئ قرینه مشتری وین احد ان شرطیه په اسم داخل شوی دا بحذف قرینه. دویم هغه حذف ابهام پیدا کړی دی. دریم استجاره کداغي تفسیر کړی دی. ای فی کل موضع ګور قاعده کلیه جوړی هر غزه حذف الفعل یو. دریم ثم فسر به تفسیر د محذوف شوی دغه موږ دریم کې ذکر کړی او مفسر ذکر شوی. دو شو دریم لرفع الابهام تفسیر دې لپاره راغلی چې هغه حذف ابهام پیدا کړی. نو د رفع ابهام د لپاره تفسیر راغلی کم ابهام الناشی من الحذف ور درې برابر شو کنه کم کم حذف الفعل یو. دویم ثم فسر مفسر راغلی دوا او مفسر کار څه ور کوي هغه رفع ابهام کوي کم ابهام الناشی من الحذف کم چې د حذف وجه پیدا شوی. نو درې رال کنه نو کله چې دغه شان قیسوي فإنه دلته حذف وجوبي ویدای حکم شو. ولی حذف وجوبي دی وای ځکه چې کومنګا مفسرم رو باسو ذکر کو مفسر هم رو باسو ذکر کو آلریډي مفسرم ذکر دی د مفسر او مفسر منس کې با جمع راشي خلیفہ بم راشي وصل بم راشي نه کیږي چې ته دی او د سم کې وو تیمم دی کې ګورې ودا. فإنه لو ذکر المفسر ذکر کچری مفسر ذکر شي وین استجارک احد نو به دا استجارک چې کوم مفسر د فائدہ به ختم شي د فائدہ به ذکر تفسیر خلق لګي چې ابهام وي. نو وین استجارک چې د ذکر کړل وین استجارک احد ابهام ختم شو. نبی رسنی استجارک چې دی دا استدراک دی بغیر د فائدې نه یو لفظ ذکر کې لغو دی لغو او قرآن کې لغو لفظ راځي په خبره پوه شولې کنه. نو وای کچې ذکر شي مفسر لم يبقى المفسر مفسرا به خو مفسر پاتې نشي. مفسر خو هغه ته وی چې ابهام لري کې ابهام خو مخ کنه لري شوی بل صار حشوا بلکې دا به حشو وګرځي. حشو ویل کېږي چې زیادت شوی بغیر د فائدې نه استدراک وي بخلاف المفسر الذي تلګو غوري برا اعتراض دغه جواب کو مفسر الذي وایکا اعتراض زو د روح مفسر بموي مفسر بموي لکه یو سړی وای جاءني رجل اي زيد برګوري جاءني رجل مفسر اي زيد مفسر مفسر جمع شو کنه شو تا خو المفسر مفسر نه جمع کیږي په سوال پوه شوي جواب داري وای منګ ویلیو آغا مفسر چې داغي کې ابهام د حذف په وجه دا قیدم ویلو کنه چې ابهام د حذف په وجه او دلته ابهام چې د پرجلون کې د حذف په وجه نه دی خوشته دی او د نکارت په وجه باندې دی نکره د ځکه ابهام دی. نو موږ چې قاعده ویلې و چې په حذف وجوبي او فعل حذف کیږي په حذف وجوبي به مفسر حذف کیږي دا قاعده الاده چې کله ابهام دا مفسر ابهام لري کوي هغه ابهام چې کوم د حذف په وجه راغلی او دا ته چې کوم مثال ویدل ته ابهام د حذف په وجه نه نکارت په وجه راغلی زه په پوه شوم مخکې ځو کنه سوی بخلاف المفسر په خلاف د مفسر هغه الذي فيه ابهام هغه مفسر چې هغه کې ابهام وي بدون حذف د حذف په وجه نه وي فإنه يجوز الجمع دغه شان صورت کې به جمع جایز ده بینه د مفسر ترمنځ او بین مفسره
او د مفسر ترمنځ كقولك جاءني رجل اي زيد فتقدير الايات بداشي مليسم وصور هغه محذوب روباسي وان استجارك احد من المشركين استجارك كشريب مخکې راځي قصه وګديږي فاحد چې ان استجارك کی احد اوس مثال د ممثل سره پټکی وک شي وته فین فاحد چې وإذا فيها فاعل تسري لما تصويل فاعل او فعل حذف دی غي استجارك دی نو فاحد فيها پدغه جمله کې دا فاعل فعل محذوف د فعل محذوف فاعل او فعل پکې حذف دي څنګه حذف دي وجوبن دي هغه فعل څوک دی او استجارک دي کوم استجارک خوشتره وینا الاول یادو مول استجارک المفسر کوم چې مفسر دی هغه یادو ما تفسیر شوی بچای تفسیر شوی دی به استجارک ثانی معنی شوی کنه سوال لري حسب وجوبي ولده وانما وجب حذفه قسما کړی دا حذف ځکه وجوبي دی لان مفسره ذکر دی محذوب استجارك چې څوک مفسر دی یعنی د ذکر استجارك یدو دا قائم مقامه دا قائم دی په مقام دا استجارك باندې او مغنن هو دا غینه به پروايي راولي دا ذکر شو بس غینه به پروايي را وسره ولا يجوز قاعده او قانون دا دی چې جایز نه دا یکونه احد چې یو شی دی مرفوعا بالابتداء دی ابتداء په وجه دی مرفوع هم شي اچھا جی دا به اعتراض نه جواب دی اعتراض دا سی ولي وي چې استجارك حذف دی او احد فاعل له خدا سی وایي چې وین احد کی احد مبتدا ده اور بسې کوم جمله د ټوله خبر ده دا سی لنډو باندې ولې نه وي حذف کی سبب کی ختم شي په سوال پوهې شولې جواب بلانجه جوړیږي کنه ان شرطیه په فعل داخليږي او به په اسم مبتدا باندې داخل شي لانجه برته جوړه وګورئ ولا يجوز جائز نه ده ان يكون احد شي مرفوعا داري مرفوع شي بالابتداء په وجه ولي لامتناع دخول حرف شرط واذا كما ندا چې داخل حرف شرط على الاسم باسم بل لا بد له من الفعل لکه فعل لا بد ده وقد يحذفان معا زمنګ د سبق